اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه دوه دېرشم نمبر حدیث مبارک دے 1632 نمبر. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سیدنا حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے اللہ پاک دی حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ نے راضی شي. الله پاک دی د خپل ځان ناراضي کی. الله پاک دی زما استاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. قال ابو هريره سے فرمائی رضی اللہ عنہ لعن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. دا الله پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کړي دي هغه نارینه باندې چې د زنانو په شان لباس اغوندي. نبی علیہ السلام هغه سړي باندې په هغه نارینه باندې لعنت لګلې دي، لعنت په ویلې دي چې د زنانو غونته لباس اغوندي، جامې کپڑے. والمرأة تلبس لبسة الرجل، او په هغه ښځه باندې لعنت ویلې دي چې د نارینه غونته جامې اغوندي. رواه ابو داود باسناد صحیح. دا حدیث حضرت ابو داود رحمه الله صحیح سند سره روایت کړی دی. د دې حدیث په شرح کې علما فرمایي څنګه نارینه ولا د ښځو غونته لباس اچول حرام دي. ښځو والا لباس کم یو دی، ریخم زنانه ولا حلال دي او نارینه لپاره حرام دي. دغه شان داسې رنګ چې هغه په شریعت کې زنانو لپاره مخصوص وي، لکه سور رنګ شو، دا شوخ رنګونه دي کنه. دغه شان د زنانو لپاره مردانه وزاقت اختیارول هم حرام دي. د سړو والا لباس اچول ور لپاره حرام دي. اوس خو فرق نشته کنه، نابالغ وي او کبالغي. ماشاءالله دا خطا پوسټ دی چې نابالغ وي هغې کې نارینه او زنانه وي کنه، هغې کې به هم الک ته د جینۍ جامې نه اچوي او جینۍ ته به د الک جامې نه اچوي. دا شان ګنډ او طریقه چې کومه د زنانو بیله ده او د نارینو بیله ده. خلاصه دا ده چې دواړو له نارینو او زنانو دواړو له د یو بل په لباس کې نقل کول منع دي، بلکې لعنت یې پې ویلی دی. کبیره ګناه ده، لویه ګناه ده. یو بله خبره دې ځای کې علماو ضرورت محسوس کړی دی. دا خبره په خپل ځای وشوه که نه چې نارینه به د زنانو غونته لباس او جامې نه جوړوي، شکل او صورت هم پرون حدیث کې تېر، او زنانه به د نارینو غونته لباس نه اچوي. بعضې رنګونه داسې دي چې هغه شریعت کې نارینو سره خاص دي، یا به زنانه نه استعمالوي، او بعضې رنګونه داسې دي چې په شریعت کې زنانو سره خاص دي، نارینه به یې نه استعمالوي. که استعمال یې که دا حرام شوه، لعنت پې شوی دی، کبیره ګناه ده. او د کبیره ګناه په حقله خو ما تاسو ته ویلي وو، یوه ګناه چې کبیره ګناه چا کړي که نه، د توبې موقع ورته میلاو نه شوه، د توبې ټایم ورته میلاو نه شو چې ناګهاني مړ شو، وایي دا یوه کبیره ګناه د جهنم ته بوتلو لپاره کافي ده، که نورې ګناهونه نه وي. الله پاک دې مو ساتي. ما عرض کولو چې علماو دې ځای کې د یو خبرې ضرورت محسوس کړی دی، هغه یې کړی د کتاب کې، لکه د مشکات شریف شرح ده، د طالبان عالمان ته خبر دي، مظاهر حق د هغې په 4 جلد په صفحه 233 کې ویلي دي، وایي که ښځه زنانه ذات دی او په علم کې او په عقل کې او په هوښیارتیا کې او په حکمت او دانایۍ کې، دا خو موږ منو که نه چې سړي زیات هوښیار دي د زنانو نه. نو که یو زنانه په هوښیارتیا کې، په علم کې، په عمل کې د سړو مشابهت اختیاروي، نو دا بیا ښه کار دی، دا بد نه دی. حضرت عائشه رضی الله عنها زموږ او ستاسو د مؤمنانو مور بي بي د ام المؤمنین، الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې ځان نه راضي کړي او زموږ او ستاسو د ټول امت د طرف نه دې الله پاک بهترینې بدلې ورکړي. د مور بي بي په باره کې ویلی شوي دي چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها چې عقل وکنه، عقل او هوښیارتیا وایي دا د سړو غونته وه. نو د حدیث کې چې کومه منع راغلې ده، هغه په شکل او صورت او په لباس او په انداز کې، د انداز او ادا کې، نر به د ښځې نه اختیار او ښځه به د نر نه اختیار. او باقي پاتې شو عایشې بي بي باره کې چې کوم راغلی دی، نو هغه د عقل او هوښیارتیا او د علم او د عمل په اعتبار سره هغه منع نه دی، بلکې هغه خو شریعت ته مطلوب دی، د هغې خو په هغې خو آفرین او مدح وایي. الله پاک دې پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. او دا ښه تپوس شو، واړه ماشومان دي که نه، هغې کې ملکان جینکۍ وي، هغې کې هم د بعضې کسانو داسې کاري مور پلار کې چې هلک بچي ته د جینکو لباس اچوي او جینۍ بچی وي هغې ته د هلکانو جامې اچوي. دا ورته ووایي
چې دم حرام دي ګناه ده دا اوس خوار خبر نه دی دا به خبروي ماشاءالله بالکل دم ښه خبره ده پیړ خو هلکان ته هم نه دی صحیح نه وایي ملکان ته نه دی صحیح یا